انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور مسلک کا اہل سنت والجماعت سر تعلق لرون کو ردغی علاقی ڈیرو غیرت مندو پدین مینو مسلمانانو رونو زمان استاذ دغنی اجتماع و پروگرام چر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پونوان سر منعقد دے محترم مانمخ کے علماء و مشایخ و تاستہ پر موضوع باندی تفصیلا قیمتی مدلل بیانون کڑی دی ذرا وقت مناسبت سر بخبر عنوان باندی مختصر و الفاظ کی سو معروضات و گزارشات رسکو محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت دا زمان استاذ مسلمانانو دے ایمان بنیاد دے دا زمان استاذ دین بنیاد دے دا کم ایمان سر چید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت نبی دا کم ایمان بنیاد چید نبی علیہ السلام عشق روی دا ایمان دا اللہ دربار کی قابل قبول ندے دا ایمان دا اللہ دربار کی انسان تا نجات نشور کولے دا ایمان دا انسان دا بارد جنت تدلو ذریعہ نشی گرزے دلے دغه ایمان انسان د جهنم نه نشي بچ کولای ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت لپاره دغه محبت ضروری دی اطاعت انسان هله کولای شي چې کله محبت وي دیو جن محترم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا یؤمن احدکم تاسو کې یو سړی تر هغه وخت پورې مؤمن نشي کېدلی تاسو کې یو سړی تر هغه وخت پورې د دې خبرې حقدار نشي کېدلی چې دته مؤمن ویلې شي دته مسلمان ویلې شي د الله پیغمبر کله پوری وی فرمایل حتا اكون احب الیه من والده و ولده والناس اجمعین تر څو پورې چې زدتا د خپل ټول تر څو پورې چې د خپل دتا زره خپل بچو دا د خپل والدین را تر دې پورې چې د هر سیز د خپل ځان نه زیات محبوب نه مگر زیدلې یعنی تر څو چې د خپل ټول محبتونه زما په محبت نوی قربان کړي تر سوچ د خپل ټول تعلقات زما په محبت نه قربان کړي تر سوچ د خپل ټول حرمتونه زما په محبت نوی قربان کړي تر هغه وخت پورې یو سړی د دې حقدار نه دی چې د مؤمن ویل شي دا دغه په یو حال کې کله تیز کې کله سلو کې نو په یو حال کې دغه څوک دې سوړنول عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرہو ویل اللہ پیغمبر تاسو ماتا دا ہر چانا محبوبی دا ہر سیز نماتا محبوبی اللہ من نفسی دا اللہ پیغمبر مگر دا خبل زان نماتا محبوب نئے ذکر دا طبیعی خبر دا دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورطو فرمیل عمرہ لا نانا قسم پر والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسی کا عمر تر اگر وقت پر اتم مومن نشی کے دلے تر سو پر جزتا تر خبل زان نمزیاد محبوب نئے بگر زیدلے اگلک ساتھ سوچ وکو بیو فرمیل دا اللہ پیغمبرہ واسما تر خبل زیان نمزیاد محبوبی دا اللہ پیغمبر عمر بیل عمر واس مومن شوی او دا غی وجہ سر محترمو ابن بطال رحمہ اللہ فرمائی منگو تاسو کے جہنم نہ بچویو منگ تاسو کے ہدایت پلار باندیو منگ تاسو کے کفر دے تیارو نہ بچیو منگو تاسو کے شرک دے تیارو نہ بچیو منگو تاسو کے بت سر نہ جٹو منگو تاسو کے غیر اللہ نہ مدد نہ غواړو د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برکت دے منگو تاسو چې ټول عمر د تباہی او ہلاکت نہ بچیو منگو تاسو چې ټول عمر هغه ہدایت باندې راوادیو سعادت اللہ را نصیب کړي دے تاغي وجه امام الانبیاء محمد رسول اللہ کہ امام الانبیاء دنیا تا نرات للے پتہ نہ لگی موتا برکم شرک پتیارو کی بے تا کفر پتیارو کی بے تا مرن رستر ٹول عمر دبارا اگر تباہی اگر حلاکت اگر جہنم بیا زمان استا مقدر کر دو کم چرے او کافر دبارا دے دغد رسول اللہ برکت دے جماعتا اللہ دغین بچ کریو الحمدللہ دار چار وجنا دار چار دی وجنا شارحین فرمائی درے رائی پیش گئی وہ یر دینا عقلی محبت مراد دے
حافظ ابن حجر دغه رای پیشي بابا عقلی محبت سے شه ده حافظ فرمایي د په وخت د مقابله کې پته لګيږي یو طرف ته سنت ده بل طرف ته بدعت ده ته سنت غوړه کې بدعت غوړه کې واده راغې د بچی دي یو طرف ته معاشري رسم او رواج ده بل طرف ته پیغمبر سنت ده حالات راغله اوس چې کله مقابله جوړيږي په دغه وخت کې په پته لګيږي ته د الله د پیغمبر سره محبت لري بیا به د معاشري د رسم او رواج د بارا بیا به د بدعات او بارا د الله د پیغمبر سنت نه قربانه بلکې د الله د پیغمبر د سنت د بارا با دنیا قربانه او یو مؤمن ایمان هم دغه دی چې د رب د حکم د بارا د ټوله دنیا قربانه لیکن د دنیا د بارا به د رب حکم نه قربانه دا به د الله د پیغمبر د یو سنت د بارا د ټوله دنیا قربانه لیکن د دنیا د بارا به د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت نه قربانه او دوی مرای شارحین پیش گئی یره د دین طبعی محبت مراد دی انسان کله دې ته سوچ گئی ممتاز د ایمان د رسول الله د طرف جن ملاو دی ممتاز اور جہنم نه داغه د وجنه بچو راغي د وجنه محبت کوي او درې مرای شارحین پیش گئی یره د دین هغه د دین ایمانی محبت مراد دی طبعی محبت نه مراد تاسو وګورئ ابو طالب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترو الله د پیغمبر سره محبت ایمان را نوړو هغه طبعی محبت د جهنم نه نشي بچګبله هغه طبعی محبت هغه د کفر نه بچ رکو دې بجنا د دین طبعی محبت نه مراد د دین ایمانی محبت مراد دی لیکن محترمو زه یو خبره وکم زموږ علما لیکي د الله پیغمبر کې ټول کمالات راجبو دې وجه موږ عقلی محبت هم ورسره لرو طبعی محبت هم ورسره لرو ایمانی محبت هم ورسره لرو الله پیغمبر کې ټول کمالات راجبو هغه ته الله حسن ورکړو هغه ته الله اخلاق ورکړو هغه ته الله شجاعت ورکړو هغه ته الله بہادری ورکړو هغه ته الله حسن ورکړو د کائنات تمام خسر خصوصیتونه د کائنات تمام خواږه کائنات تمام خصفات هغه د الله پیغمبر کې الله را جمع کړیو او دغه محبت دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره کړو او خپل ځانونه قربان کړیو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی په یو موقع باندې داغه زوی د ایمان نه درا بړي اگر کفر په سب کې ولاړل الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سب خلاف راغله دي میدان جنگ کې دي به چې کله ایمان راوړو خپل بلار بابا جان ته کیسه کوي بابا جان پلان کوي موقع باندې ته زما د توري دلان دی راغله وي زما غش ته مخامخ راغله وي لیکن ما ستاره پلار ولید وجرا خپل غش هغه پتا ونه چلو ما هغه خپل تور کنټرول کړلا هغه ورته جواب ورکړي بچیا تر الله د پیغمبر مقابله ته راغلی وې ته زما مخې راغلی وې قسم دې ستا په مرګ کې به ما یو لمحه صبر نه وې کړی ما به ستا سټ هلته کټ کړی وې ځکه ته د الله د پیغمبر مقابلې ته راغلی وې او د هغوی ایمانو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولده والناس اجمعین هغوی ټول محبتونه د الله د پیغمبر په محبت قربان کړي وو ټول عزتونه او تعلقات د الله د پیغمبر په محبت قربان کړي وو هغه صحابه عبد الله ابن ابي ابن سلول د رزم عبد الله نامه وا مخلص صحابي دا بخبل باندې ولي منافق الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو جنگ نو واپسې کرا روان دي د په بار د چون کی خبرې د الله پیغمبر په صحابه بارکی کړي وي ولکم مدینه ر رجانا الى المدینه لا يخرجن الاعز بره الازل موږ د عزتمن خلق به د ذلیل مهاجرین دل تر وباسو الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناشته عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي الله پیغمبر کی اجازت وی منافق د چې سره قلم کړه هغه ورته نه عمر گزاره وکا د زوی خبرېږي هغه راځي الله پیغمبره ما ورته تاسو زماره پلار د قتل حکم کړی دی که تاسو واقعي زما د پلار د قتل حکم کړی چې زلاړ سم د خپل پلار سر کټ کم هغه حاضر کوا ورته فرمایل نه موږ مساله پلار سره گزاره کو هغه صحابي دی وسی هغه خپل پلار ته د مدینه منورې په ولاره کې ورنه مخکې کیږي هغه اسود رہی ورته
बाबा जाना पदी से बदरेगा तर सो पर च अल्लाह पैगंबर इजाजत ने भी करे तर अगर वक्त पर तब मदीने त न दाखिलेगे बाबा जाना तर सो पर च तादान नहीं वेले जिस जलीले मुसलमान इज्जत बंदी तर अगर वक्त पर बन दाखिलेगे अल्लाह पैगंबर रवान दे दे वक्त लो अगर वर्तवी सचल से दे सहाबा इकराम और तो फरमाल दग से बाकी है दा वे फरमाल अब्दुल्ला प्रेग तो बच्चे मदीने मुनव्वरे त दाखिल शे और अगर बच्चे अखपल प्लारे पदी वैना मजबूर अकलो वेल सर जनानो माशुमान उनम ज़ियाद जलीली नबी अलैहि सलाम और सहाबा इज्जतमंद खलक थे यकीनन अगर साहबो उहुद पर जंग की वो साहबत अल्लाह के पैगंबर दिफा तो वलाडी वो साहब मीन्स दो टुकड़ी शो लेकिन अल्लाह पैगंबर ते कम दुश्मन रा प्रे रखव दो अल्लाह पैगंबर ते कम तुर रा प्रे रखव दला कम गशे रा प्रे रखव दलो कम ने ज़हरा प्रे रखव दला दे तो मोहब्बत में रखेगी दे तो इश्क में रखेगी दे तो कुर्बानी में रखेगी जगह साहब इकराम और कड़ी अल्हम्दुलिल्लाह दा मोहब्बत हो यो साबिरा के साथ अस्वद रजी अल्लाह तआला अल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ढेर तकसीर खफगान पे हालत की मायूसी पे हालत की सादस शवीदी अल्लाह पैगंबर जन्नत हुरी बमा जान तफरीक दी सशबीदी सादा वे पर मैं अल्लाह पैगंबर स्तासु दरबार तराशु अगर खलक जिस तासु मजलिस तराजी दावी तम रगलम देख बाहर न रागले इंतहाई गरीब मो शक्ल नम दगा से होलिए नम दगा से खूबसूरत लो खिस्तौल अगर खाइस लो देव जिना अल्लाह पैगंबरा माँ तो सुख रिश्ते रा कबूलत ने दी दियार अल्लाह पैगंबर तो मदीने मुनव्वरे उडेर मालदार साहबी दे ये उडेर लुई खानदान वाला साहबी दे अल तबरशा अगर दरवाजा वटक वागा बता तखबल लूर दर की देवर जी अगर दरवाजा टकई अगर जिकल रहुजी देवर तखबल अगम मुद्दा जिक्र गई अगम पसोच के शो जदे सर कोरे निश्तरे जदे दल तो सुख खानदान रिश्तेदारान निश्तरे दागुर बाहर न रगले जमालूर बरदे सर जोन जिंदगी संगते रखी अगर पसोच के शो लो अगर साहबी जिकल शो वापस शो अगर सड़े कोर तजी अगर लूर दा खबरी औरेदली दी और तवे जर लाडशा दा खुद अल्लाह दा पैगंबर इंतखाब जमाना पर जोर बांधे राजी बा जर वर्षा असिन स्ताप बारे कुम आयात राजिल नशे दे पमंड बांधे रागे अल्लाह पैगंबरा तासु यो कसरा ले गले वो माना के पर की सोच को दगसी लूर जमा पैगाम दा दे जेरा ले गरे मा अल्लाह पैगंबरा जमा दा लूर दगल रिश्ता निकाह वका अल्लाह पैगंबर निकाह पर तवक्कल ला बेद तो सदर सरश्तरे द निकाह अगर द वादन ने ठक्की खवदले शोला तपोस वरन के सदर सरश्तरे कोरे निश्तरे दागे सर सनिश्तरे सर वादा असबाब पे बराबर के नबी सलाम और तो वही प्लान की साहबी तलाड़शा प्लान की तलाड़शा प्लान की तलाड़शा अल्लाह पैगंबर डाले गले मा अवी बदर तसदर की वादा सामान पे बराबर का सोरजी तेरी दी अवी पैसे वर लले दई वरज बाजार तो वर्जी सामान आखरी तो मदीने मुनव्वरे बाजार तो वर गले दे मुख्तसर उड़ के बाजार हो वक्त के ऐलान राजी ओ खलको अल्लाह पैगंबर मैदान जंग तरफ तलाड़ो दुश्मन मुकाबले तलाड़ो मुसलमानान प्लान की तरफ तखबल रुख हो गई अगर साहबी चिकल आवाज उड़ी हिरानी की अगर वादा सामान पर गई तो जंग सामान अखरी मैदान जंग तरफ तजी निकाब अगुंदी खबल जान मन कई जमीर न गवारा कई दा मोहब्बत हो दा इश्क हो जमीर न गवारा कई अल्लाह पैगंबर दी मैदान जंग के सादी असवद दी वादा की अगर वादे की मसरूफ शी जंगी असबाब वागसल मैदानी जंग तरफ तैरुख को जंगी देर पर बहादुरी सरा जुर्अत सरा देर पर नरान बनाने सरा अगर हमले के दुश्मनानो बंदे कल जी शहीद सो रहूर से दो अल्लाह पैगंबर त साबिर राजी साबर राजी सादे अस्वद शहीद सो अल्लाह पैगंबर वरते राय उड़े पर अखबल पतन मुबारक के वल्लदा सर के खवदलो बेओ फरमायल अल सामान राजम कई न मदीना तस्कर नहीं करे वरे गई बेओ फरमालो खल को खबल लुड़ा बखबल कुरड़ो के रवई साथ असवद निकाह अल्लाह दे जन्नत दे हुर सर वकरा यकीन वगैरह दे कुर्बानी सुख सोच नशके वाले अगर यो साहबी द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरबार लगे दिल अबू दाऊद शरीफ के दा वाक़या रिवायत मौजूद दे मुस्नद अहमद की मौजूद दे यो विंज बेगा चा कत्ल करे दा यो जनाना चा बेगा मशुमान यतीमान पाती थी अल्लाह पैगंबर तबस के दा चा वजह दा अगर नबी ना साहबी पास से दो अल्लाह पैगंबर माँ वजल दा और प्लान किया दादी बोले वजल अल्लाह पैगंबरा
دیر زما دوه واړه واړه د مرغلرو په شان سپین ښایسته بچي هم وو. د بچو د مور جدایي برداشت کول ګران کار وي، لیکن د الله پیغمبره میګه ستاسو په شان کې ګستاخي وکړله، ما برداشت نه کړلی شوله، خپل خنجر مې راواغستلو، هغه ځای کې مې ورله کار تباه کو. الله پیغمبر وفرمیل اشهدو ان دمها هدر، تاسو خبردار شئ د دې وینه هدر ده. دا د الله د پیغمبر سره محبت و چې د هغې په باره کې د چا نازیبا الفاظ نشي برداشت کولی. بچي یتیمانېدل برداشت کولی شي، بچي بې سهاره کېدل برداشت کولی شي، لیکن د الله پیغمبر په باره کې د چا غلط الفاظ نشي برداشت کوي. برل محترمو د الله د پیغمبر سره محبت دا زموږ ستاسو د ایمان بنیاد دی. موږ تاسو به د الله د پیغمبر سره محبت ساتو انشاءالله العزیز، ساتو به انشاءالله. دلته څه خلک دغسې هم شته دی، هغه وایي د الله د پیغمبر سره محبت شرک دی، نعوذ بالله. تاسو به کتلي زموږ د KPK کې د څو کالونه د ارتداد مهم شروع دی، د کفر مهم. د منیر شاکر په نوم هغه فتنه تاسو پیژنئ، د تراویحو د انکار نه شروع کړی، اوس د رسول الله د رسالت په انکار باندې خبیث ولاړ دی. اوس یې تازه بله ورځ ما انټرویو اورېده، هغې کې وایي د امت کې د اختلافات ولې دي؟ وایي دا د حدیثو د وجې نه دي. وایي ځکه دې حدیثو کې مجوسو ملاوټ کړی دی، شیعو پکې ملاوټ کړی دی. اوس په دې کې د اصلي او نقلي روایت پته نه لګېږي، دا پته نه لګېږي مجوسو کوم خبرې پکې د ځان نه د کړي دي، د الله د پیغمبر خبرې کومې دي، دا پته نه لګېږي. دغه حدیثو کې ملاوټ شوی دی، د دې وجې نه امت کې دغه حدیثو د وجې نه اختلاف شروع دی، نعوذ بالله. او کل کروي دا قرآن په خپل نبی علیہ السلام لیکلی، امت ته ورکړی، احادیث 200 کاله وروسته لیکلی شوي دي، دا قابل اعتبار نه دي. بله ورځ 13 ورځې میاشت دوی وشوې کلیپ یې راغی، وایي یاره نه د شیعو سره دین شته نه د سنیانو سره، د شیعو سره خو یقینا دین نشته خو د سنیانو سره ورسره دی الحمدلله. وایي د دې سنیانو نه دا مجوسو چې ورته کوم کتابونه لیکلي دي، بخاري، مسلم، ترمذي، ابن ماجه، دا ته واغله دي سره دین به کوم ځای کې دی؟ هغه ظالم ګریوان د رسول الله ګریوان ته ورسېدلی جنت یې خوا کېږي. دا حدیث خو د قرآن دپاره شرح د تفسیر دی، ته کم از کم دا خو منې چې قرآن محفوظ راغلی دی. کومو راویانو چې تا ته قرآن دا رسولی دی هغه راویانو حدیث هم راوړي دي. که حدیث قابل اعتبار نه وي بیا قرآن د کم طرف نه قابل اعتبار شو؟ دا قرآن متن دی، حدیث د هغې دپاره شرح ده. او قرآن خو صرف د الفاظو علامه نه ده، زموږ ټول اصولیینو لیکلی دي. قرآن د الفاظو د معنا دواړه دوم دی او د هغې معنا احادیث دي. اوس ته وایې قرآن الفاظ متواتر راغلي دي، معنی په تواتر سره نه ده راغلي. ته خو په قرآن کې د تحریف معنوي قایل شولې کله چې حدیث محفوظ ده برې، او دا عجیبه خبره ده. الله په قرآن باندې موږ دپاره عمل کول ضروري په موږ باندې فرض کړله. اوس هغه قرآن الفاظ خو موږ ته راغله، احادیث چې د هغې شرح ده، د هغې تفسیر دی، رب ذوالجلال هغه موږ ته صحیح د رارسولو بندوبست ونکو. دا خو تکلیف ما لا یطاق علیه شو، دا خو په الله د قانون نه خلاف دی سره. او هغه ظالم یقین وکړه زموږ د دین بنیادونه نړۍ هغه په دې وخت کې هغه د حوض کوثر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حوض کوثر نه منکر دی، د شفاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه منکر دی، د پل صراط نه منکر دی، هغه د قبر د ژوند او زندګۍ نه منکر دی، د رسول الله د حدیثو نه منکر دی، د رسول الله د اطاعت نه منکر دی. هغه ظالم هغه د معراج نه منکر دی. هغه تقریبا 40-50 ضروریات دي چې زمونږ او ستاسو د دین بنیادونه دي، د هغې نه صرف انکار نه کوي بلکې هغې پسې ټوغې کوي، استهزا ورپسې کوي. هلته او زه تاسو ته وایم چې یو سړی احادیث نه مني بیا د قرآن منلی شي؟ نه شي منلی. احادیث نه مني ته قرآن بیا د پتا نازل شوی او ښکاره وایي په دا دین باندې 1400 کاله تر اوسه پورې څوک نه و پوه شوي. بله ورځ یې د طلاق مسله وکړله، وایي یاره 1400 کاله په دې باندې تر اوسه پورې څوک نه و پوه شوي. 1400 کاله دا قرآن چا نه دی بهر کړی، 1400 کاله په دا قرآن باندې څوک نه دی پوه شوي. 1400 کاله چې ور باندې څوک پوه نه شو بیا تره کوم طرفه پوهېږي په تا باندې نوي وحي راځي په دې وخت کې. تره قادیاني روډ شوې د نوي وحي مدعي شوې. دا زموږ ستاسو دین خو په تواتر سره راغلی دی. و چې 1400 کاله پې څوک نه پوه شو بیا زه کوم طرفه پوهېږم؟
او یقین زرا غي چیلنج دی دلته ذکر کوم او صرف یو خبره د خبري شاید زب غلطه يم شاید تاسو رکړي مولوی صاحب غلطه باندې وي لیکن دا خو نشي کېدای چې په دې وخت کې ټوله دنیا تمام علما مدارس داري په غلطه وي ځکه تاسو ته وایم 1400 کاله په دې قرآن څوک نه دی پوه شوی نه چا بیان کړی دی په دې وخت کې دا تمامي دنیا علما څوک په قرآن نه پوهېږي نه بیانوي صرف زه په قرآن پوهېږم او زه بیانوم تاسو به ومنئ را سره وبه منئ تاسو به یاره ته دماغي مریض یې خپل دماغ علاج وکړو یقین نو که دغه زیداره دماغ مریض شوی ټوله دنیا په قرآن نه پوهېږي زه پې پوهېږم د ټوله دنیا قرآن 1400 کاله نه دی بیان کړی اوس یې څه بیانو مونږ یې دا څیزونه راجمع کړله مونږ هغه مدارسو ته پیش کړو چې عالم اسلام ورباندې اعتماد کړي زموږ ستاسو رکلي مدرسې نه عالم اسلام چې بچا اعتماد کوي مې د کلیپونه ورته ورولېږل او قسم دی زه بعضو مدرسو ته به خپله ورغلم 15 اته لس مفتیان مشران علما کې راستل ما ورته د کلیپونه کولاو کړله ما ورته یو سړی دا خبرې کوي هغوی ډېر په تعجب سره شو ما ته وایي دا سړی خو بالکل زندیق دی کفر اشد قسم چې وي ما ته وایي ښکاره خبره دا خو زندیق دی ما ورته ویل همدغه څیز ما ته په کاغذ ولیکه ما ته یې راکړه چې زه امت ته پیش کړم هغه مدرسو ته مونږ ورولېږل چې عالم اسلام په اعتماد کوي ما سره هغه ټولې فتوې 15 20 25 پورې فتوې را رسېدل مختلف مکاتب فکر انشاءالله د میاشت ودیمه کې نور هم پوره کېږي به یې مونږ میډیا ته پیش کوو هغه ټولو لیکلي دي دا سړی زندیق دی د اسلام د دایرې نه وتلی دی مرتد شوی کافر شوی دی د ده بیانونه اورېدل د ده درسونه اورېدل دا حرام دي د بسې مونځ کول دا جایز نه دي د سره لین دین تعلقات ساتل دا جایز نه دي د ده بیانونه نشر کول هغه اورېدل د ده نه انټرویو کول دا ټول امور حرام دي په مسلمانانو باندې لازم دی چې د دې نه ځان وساتي ځان به ورنه ساتو انشاءالله ګورئ زموږ ډېر ملګري بې احتیاطي کوي وایي خیر دی اورو به موږ له خدای عقل را کړی دی نو تا له خو له خپله داسې مسایل نه درځي تا له څنګه عقل در کړی دی اوس خو خلکو په قرآن کتابونه لیکلي په دا قرآن اعتراضات کړي دي نو ته خو باغې نه پوهېږي د شکوکو شبهاتو شکار کېږي به د دې وجې نه دا څیزونه ما وره ستا په زړه کې نفاق پیدا کوي د اسلام په باره کې شکوک شبهات پیدا کوي د حدیثو باره کې شکوک شبهات پیدا کوي یقین وکړه دا حدیث چې تا لرې کړله دا حدیث د قرآن دپاره شرح ده دا تفسیر دی زمونږ د دین اولنی ماخذ قرآن دی زمونږ د دین دویم اهم ماخذ احادیث دي دا احادیث د قرآن دپاره شرح ده کله چې د حدیثو نه انکار دی وکړو د دین بنیاد دی ونړو په خدای کوم طرف ته بځي زه تاسو ته ووایم تاسو د ورځې څو ټایمه مونځ کوئ څو کوئ سهار څو رکعته کوئ ماسپښین څو کوئ مازدیګر څو کوئ ماښام څو کوئ ماسخوتن څو کوئ دا قرآن اوچت کې په دې کې 15 په دې کې د مونځ حکم شته دی اقیم الصلات لیکن په دې قرآن کې د مونځ 15 ټیمه مونځ د دې اوقاتو کې تفصیلات نشته دی دا قرآن اوچت کا په دې کې د مونځ د رکعتونو تفصیل نشته دی دا قرآن اوچت کا تاسو 15 ټیمه اذان کوئ اقامت کوئ د دې تفصیل په دې قرآن کې نشته دی تاسو دا قرآن اوچت کوئ په دې کې د مونځ شکل و صورت حیات کیفیت دا نشته دی دا د وحي غیر مطلوب په ذریعه د الله پیغمبر ته راغلی دي چې مونږ او تاسو هغه یو قسم وحي ده مونږ ورته وحي خفي وایو تاسو دا قرآن اوچت کا د زکات ذکر شته د حج حکم شته د روزې حکم شته د سود حرمت شته تفصیلات نشته تفصیلات احادیثو کې بیان شوي دي دغسې د شریعت تمام احکامات ته چې احادیث نه منې تا خو د دین بنیاد ولړو ته وبسه بسې بهرحال د چیلنج ورکو په دې او یقین وکړه د پنځ د رسول الله حیثیت دا د دې د ورته یو فاسق فاسق حکمران هم نه دی بس دې نه خو نشته دی تازه کړي په موږ سره راسره دی د رسول الله د خبرو حیثیت د حدیثو حیثیت د ده په نس د دې د ورته یو فاسق فاسق حکمران دی برابر دی وایي د الله نه سوا د بل چا سره څه قسمه محبت کول دا شرک دی چاہے نبی ولی نبی د الله نه سوا د بل چا تعریف کول دا شرک دی زمونږ ناتخوانان غریبان خو ټول لا هغوی بلز مشرکان دي او ملایانو ټول عمر په دې شرک کې تېر کړو ما ورته یو سیرت اجتماع کې جواب ورکړو ما زما جواب چې ورورسېدو ما ته پرېږده روایت قرآن وښایه حدیث خو دی مني نه خو ډېر په بېدردۍ سره رد کوي پرېږده حدیث قرآن وښایه ما ورته وی قرآن مجید خو ځای په ځای ذکر کوي
یو آیات ستاسو دو درې آیتونه ستاسو په وړاندې وایم ما ورته سورې توبه اوچتهګه قرآن مجید کې الله فرمایي قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها او خلکو که تاسو خپل مالونه تاسو د خپل اولادونه تاسو د خپل دغه محلات تاسو د خپل تجارتونه احب الیکم من الله ورسوله احب الیکم من الله ورسوله احب الیکم من الله ورسوله تاسو ته الله او رسول نه زیات محبوب وي تاسو ورسره د الله او رسول نه زیات مینه وي بیا فتربصوا حتى یأتی الله بامره بیا د الله د عذاب انتظار وکړئ دغه سورې احزاب آیت نمبر 6 اوچتګه ما کان النبي اولى بالمؤمنین من انفسهم د مؤمن شان بداوي د الله د پیغمبر سره بل خپل ځان نه زیات محبت ذاتی ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ظالم ردینه خو قرآن ډک دی خو کاش کتا قرآن راغسته وي د قرآن خو دې لږ کتلی وي نو د الله د پیغمبر سره به موږ محبت ساتو انشاءالله محبت به ساتو انشاءالله او دغه مرتد ملعون منحوس د قصد به ساتو انشاءالله ساتو به انشاءالله دې وجه نه د سیرت د اجتماع زه په دې باندې خدوم ځکه د لوډ سپیکر سره دومره زوري دلته کله په د خوله شاوټونه راکوي او د مرۍ هم راله تباه کړه لکه چې لس بیانونه سړي کړي دومره خو یې مرۍ راله وزورله زمونږ پروګرامونو کې لوی پروګرام جوړ کړي ټول پروګرام دارومدار په د ساوند باندې نو بس مونږ ملایان هم پې وزوري او قنات خوانان هم پې وزوري بهرحال زه تاسو ته درخواست کوم دې ځینه د سیرت د اجتماع نه د ځان سره یو خبره ضرور وسي موږ به د الله د پیغمبر اطاعت کوو انشاءالله العزیز د هغه سنت به خپلوو انشاءالله العزیز خپلوو به انشاءالله دې وجې نو کورونو ته د سیرت یو کتاب ضرور راوړئ تاسو د تبلیغي جماعت والا فضایل اعمال تاسو د هغې تعلیم کوئ دې څو میاشتو لپاره د سیرت یو کتاب ضرور راوړئ ځان سره سیرت مصطفی 3 جلدونو کې په اردو کې ملاویږي دا که درته نه ملاویږي میاں صاحب رحمه الله کتاب لیکلی محمد رسول الله په نوم باندې آسان کتاب دی یو کتاب په دې دواړو کې راوړئ دویم نمبر د سنت حبیب په نوم باندې یو بل عالم ډېر آسان لیکل کړي دي دا دو کتاب ضرور راوړئ خپل بچو ته په 24 غنټو کې یو 15 منټه کم از کم د رسول الله سیرت صورت ور وښایه دغه سنت ور وښایه سکال دې میاشت کې تاسو شروع کې را روان کړل سیرت اجتماع پورې پابندي وکړئ تاسو به وګورئ یوې ورځ دوه ورځې درې ورځې میاشت دی به نه مسلسل د رسول الله د سیرت مسلسل د الله د پیغمبر د سنت و تذکره د خپل کور کې وکړه خپل بچی ته اهمیت بیان کړه ته بیا ګوره ستا بچو کې د رسول الله د سنت جذبه راځي او که نه راځي مولانا فیروز البقار نقشبندي یو چا واقع لیکلې ده یورپ کې وایي زه سکول ته ورغلم مسلمانان بچي وبئ د یو نه ته به وڅوکو ته به څه جوړېږي بچه پایلټ به جوړېږي بل ته څه به جوړېږي ډاکټر به جوړ بل ته یو بچی به کې پاس بچی ته به څه جوړېږي زه به صحابي جوړېږم صحابي وایم ما چې پلار یا څوک راوغوښتله و هغې وایي چې په دا کور کې د صحابو دومره تذکرې کېږي بچي په زړه کې د صحابو دومره محبت راغلی دی چې د هغه جذبه ده زه به صحابي جوړېږم مونږ خو بچو ته موبایل یې ورکړي دي مونږ خو بچو ته ګیمونه ورکړي اوس خو میندې بچي به دې خلاروي دا د نوي نسل تباهي د بربادي د هلاک بچی دې جاړي څومره به وځاړي مه ورکوه داسې او مفتي رشید احمد صاحب رحم الله خو لیکلي دي وایي دا بچي چې جاړي دا مه خلاروئ دا مه وهه چې بچي مه جاړه دا پرېږدې زما او ستا نه الله ته ژړا هېره شوې ده ما تا ته رایادوي چې الله ته وژاړه ما ته خو له ګیم ورکو دا د ټولې معاشرې دپاره تباهي بربادي هلاکت تیارېږي دې خپلو بچو ته زموږ علماو خو دومره پورې لیکلي بچي ته غیر شرعي لباس مه وراغونډوئ د دې اثر کېږي په دا بچي باندې بچو ته د نیکانو صالحانو لباس ور واغوندوه زموږ علماو دومره پورې لیکلي په بچي اول قرآن زده کړه تر څو چې په قرآن نه زده کړی دا بچی سکول ته مه لېږه هغه وخته پورې قرآن پې زده کړه دې نه پس که مدرسې ته لېږي سکول هر چېرته لېږي ولېږه لیکن اول په بچه قرآن لازمي زده کړه نو کم از کم یو واده به ما سره دا کوئ د را روان سیرت اجتماع پورې جبران صاحب ستاسو په د علاقې کې دغسې یو کانفرنس کې تاسو ته ډېر خیر دغسې ځوانانو قدر وکړي د هغې ملګرتیا وکړئ دغسې ځوانان ډېر کمي چې هغه د علاقې د اصلاح سوچ لري را روان کال اجتماع کې به زه کورونو کې دا شوي دي کوو به انشاءالله دا د کتابونو نومونه یاد شو د هر چا کتاب رانه وړي ګمرام نه کې سیرت مصطفی په نوم 3 جلدو کې ملاویږي
کدا څوک نشي راوړی محمد رسول الله د کتاب نامه د میاں صاحب لیکلی آسان ملاویږي یو جلد کې اردو کې ادې سره یو کتاب بل سنت حبیب دا راوړه سنت حبیب نه 3-4-5 منټه او 3-4-5 منټه هغه د سیرت د کتابونو نه دی دا به کوو کنه ان شاء الله دویم نمبر ځوانانو د رسول الله سره زموږ تاسو محبت شته دی که نشته دی شته دی د نبی علیہ السلام شکل و صورت تاسو خوښو د هغه نه په جهان کې بل ښایسته و نه و که نه زه څوک ټارګېټ کوم نه عمومي خبره کوم ګوره دا سیرت د اجتماع نه کم از کم دا یو خبره خو ځان سره ویسئ د الله د پیغمبر په مخ مبارک باندې ګیره وه مونږ تاسو یې خرو دا یو موټی ګیره چې ده دا واجب ده ادې نه اخوا که کټ کې درته بیا خیر د اجازت شته دی لیکن د یو موټي نه زیاته کټ کول یا خرول دا دواړه حرام دي دا د ټولو انبیاو سنت دي دا واجب دی د خرول ګناه د حرام دي یو خو زمونږ خلک ټوغې کوي پکې ګیرې والا کس لږ څه وکړي وایي د غټې ګیرې ته دې وګوره دا ته په حدیث د پیغمبر په سنت پسې استهزا کې کفر ته رسېږي په دې دې وجې نه ځوانانو هسې که سړی په دې حالت کې دا ګیره خرولي او مرګ پرې راشي خلک وایي و یار دغسې منحوس پروت و ګیره پاکه خرولې وه او که دا ګیرې خلک وایي ښایسته مزېداره سوچه ګیرې وه هر خلک لګیایي په دې حالت کې به دې قبر ته ورګوځئ د رب استازي به درته راځي تا ته به نبي علیه صلات وسلام په باره کې به تپوس کې من نبیو کا یا بل روایت کې راځي ما تقولو فی هذا الرجل یو توجیه محدثین کې ټولې پردې به ختمې شي د الله د پیغمبر دیدار به کېږي نو که دی ورته وایي چې دا زما نبي دی ما به ایمان راوړی هغه فرشتې به ورته وایي ته ځان ته وګوره ده ته وګوره تا او دې کې څه مناسبت دی بیا د قیمت په ورځ چې هلته د قیمت ګرمۍ مونږ وهلي یو حوض کوثر باندې به د الله پیغمبر ولاړ وي جامونه به تقسیمیږي تنده به هلته ماتېږي بیا به ما او تا چې ګیرې م خرېدلې قبر کې دا نه غټېږي همپقه حالت کې به راپاڅېږو د الله د پیغمبر مخې ته به بیا څنګه ورځو روایاتو کې راځي دنیا کې ورته یو ټولګی یو قافله راله ګیره خرولې وې د الله پیغمبر ورنه مخ وګرځوله بس بیا به هلته څنګه ورځو دې وجه نه تاسو ته وایم کوم ځوانانو ګیرې کټ کړې یې خرولې وي نن ما سره یو واده وکړئ چې مونږ به دا ګیرې پوره غټې پرېږدو انشاءالله العزیز هغه ملګري چې دا ګیرې کټ کړې یې خرولې ما سره یو لاس اوچت کړي چې واده ده بیا به یې نه غټو کټ کوو انشاءالله لږ یې پوره اوچت کړي پوره دغسې لږ ذات اوچت ونیسئ مخ کښته کوي دا واده ده انشاءالله نه مخ کښته کوي لاس دا واده ده انشاءالله واده ده دا واده ده انشاءالله واده ده الله دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد